ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هغوی خپل عالمون خپل درویشون الله نه علاوه رب ګڼلی دي او مسیح ابن مریم یې رب ګڼله ده او هغو ته خو صرف دا حکم ملو ده چې هغه دې صرف یو معبود عبادت کوي، هغه نه علاوه بل معبود نشته، هغه زود پوک ته هغو نه چې د هغوی شریک کوي. یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم ویأبى الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. د هغوی دا اراده لري چې د الله نور مړ کي خپلو خلو سره او الله دغه خبرې نه انکار کړی ده او هغه دا فیصله ده چې دا نور به پوره کیږي اگر چې کافرون نه خواښ وي. والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله هغه ذات ته چې هغه خپل رسول هدایت او دین حق سره رستوله ده چې د هغه دین په اټولې ادیانو باندې غالب شي اگر چې مشرکون په ناخواښ وي. اردو کې ترجمه کوم. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. انہوں نے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا رکھا ہے اور مسیح ابن مریم کو بھی معبود بنا رکھا ہے اور انہیں تو صرف یہ حکم ملا ہے کہ وہ صرف ایک خدا کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کی ذات پاک ہے ان چیزوں سے جو شریک ٹھہراتے ہیں. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبى اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنے منہ سے، لیکن اللہ نے انکار کیا ہے اور اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کا نور پورا ہو کر رہے گا اگرچہ کافر اسے ناپسند کریں. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ اس کا دین تمام ادیان پر غالب رہے اور اگرچہ کافر اسے ناپسند کریں. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. دغو کفرونو خپل عالمون او درویشون دای الله نه علاوه معبودون ګڼلي دي. احبار چې کوم دا د حبر جمع ده، دا عالم ته یی او رهبان چې کوم دا د راهب جمع ده، درویشونو ته یی. خو په اصطلاح کې چې کوم دا کنه د احبار حبر چې کوم دا هغو عالمونو ته یی چې کوم د یهودیانو عالم وي. همدان منا د رهبان چې کوم دا کنه راهب، دا هغو عالمونو ته یی چې د نصاراو د عیسایانو د کرسچنو عالم وي. نو الله رب العزت فرمایي چې دغه یهودیانو چې کوم خپل عالمون دي، یهودیانو او عیسایانو دغو خدایان جوړ کړي دي د خپلو ملایانو خپل علماو. چنانچه دیجه کې علماء کرام مختلفو تفاسیرو کې د حضرت عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنہ واقعه لیکلی ده. د هغه د واقعي لږې حصې د آیات سره تعلق ته، خو زه تاسو ته د حضرت عدی ابن حاتم رضی الله عنہ واقعه تفصیل سره بیانوم چې تاسو هغه حصہ سمجھ کې روشي. د عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنہ دا د سیو تاسو به یو نامه اوریدلی وي، دا په سکولونو کې په هغه کې دا ډیره مشهوره ده چې هغه ته حاتم تای نه ویلی شي. دا په عرب کې یو ډیر مشهور سخي تیر شوی ده. نو دا یوه قبیله وه، هغه ته به قبیله بني تی نه ویلی شو. نو دا د قبیله بني تی یو سردار و د حاتم تای چې کوم ده، دا بې انتهو یو سخي سړی و. نو د دې زوی و عدی ابن حاتم نامه وه. نو دا سن 9 هجری کې دا پخپله نصاراو عیسایان. بیا د دغو په علاقې کې یو بوت و چې د هغه نامه وه فولس. سن 9 هجری کې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیه السلام یو تقریبا داسې 100 کسانې ورسره کړو، ورته وفرمایلو چې ته لاړ شه دغه فولس چې کوم بوت ته دا موت کا. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ لاړل، کوم مندر کې دغه بوت یخو، نو هغه مندر کې چې کوم دا کنه هغه مندر یاو ته وسیزولو، هغه بوت یاو ته موت کړلو، بالکل زت پتی اتار څه وچولو، څه مول غنیمت څه قیدیون یا ځون سره وروستل. نو دی حملې کې د عدی ابن حاتم
دا چې کوم دا وتخلو شام ته، چونکې شام کې نصارا پتې کېدلو، نو دا وري لوړ وري وتخلو. دې چې کومه خور وه هغه صفانه نومېده، هغه ګرفتاره شوله او راوستلی شوه پیغمبر علیه السلام ته. نو مسجد نبی سره داسې یوه خیمه هغه نیو ته لګولي وو، هغه کې دا قیدیان. نو یوه پیره پیغمبر علیه السلام په هغې خیمې باندې تېرېدلو، نو دا صفانه ورته راچږه شوله او دا یې ورته ویلو چې ایمو پلور خو مړ شو او د مو چې کوم خبرګیر وو هغه وتښلو. او اوس زه تا ته دا درخواست کوم چې ته په ما باندې احسان وکړه، چې الله په تو باندې احسان وکړي. نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ورته متوجه شول، نو تپوس یې وکړل چې دی تو خبرګیر څوک وو؟ نو هغې ورته ویلو چې مو عدي ابن حاتم، هغه یې مو خبرګیر وي، مو ورور وو، هغه وتښلو. نو پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیلو چې هغه عدي چې هغه اسلام نه تښه ده، یمو دین نه تښه ده. نو هغې ورته ویلو چې جی مغه خیر. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیلو چې صحیح ده، زه په تو باندې دغه احسان کوم، خو ته لږه بیړه ما کوه، لږ انتظار وکړه چې تو ته زه داسې محفوظه یوه طریقه جوړه کړم چې تو زه خپل کلي ته ووستم. چنانچه حضور اکرم صلی الله علیه وسلم یو دوه درې ورځو بعد یوه قافله هغه شام ته تلله، نو د دغو په کلي تېرېده به. نو هغوی قافلې سره یې چې کوم دا که نه پیغمبر علیه السلام دې ته د لیارې خرچې اخراجات هغه ته ویر کړلو او ورسره یوه سپرلي هغه ته ویر کړله، اوښ کچار شیشه آیا هغه ته ویر کړلو چې منډه په دې باندې سپاره شه او لاړه شه. نو دو ډېره متاثره شوه د پیغمبر علیه السلام اخلاقو نه، نو دو هغه ځای کې مسلمانه شوله او پیغمبر علیه السلام ته یې ډېر ښې دعاوې وکړلې. نو هغه د شعر په انداز کې مفسرینو چې کوم د خپل تفاسیرو کې درج کړي دي. بهرحال دې ډېرې خوږې خوږې دعاوې پیغمبر علیه السلام ته وکړلې او لاړله، ډېره متاثره شوله. چې لاړله نو دو بیا لاړه خپل ورور پسې شام ته لاړه، عدي ابن حاتم ته. هغه ځای کې ورور ته یې ویلو چې یاره ته خو له یا راوتښلې او تو ته پکار ده چې ته مسلمان شوه وای. نو عدي ابن حاتم ورته وفرمیلو چې تو څه مشوره ده دې بارې کې چې زه لوړ شه نه شه لوړه. هغه ته ویلو چې ته لوړ په دې شه چې که ته په محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړې او هغه رښتیا نبي وي او ته مسلمان شې ایمان پرې راوړې، نو دا خو ډېره لویه فضیلت خبره ده. خو که هغه نبي نه و، که نبی نه وي نو بدشو، هغه بدشو خو دا که نه اخي مواد که سوتیا کسي بدشو خو دا ده. نو که بدشو وي هغه ډېر د عزت والا سړی ده، تو ته به عزت میلو شي که ته لوړ شي. په هر صورت کې ته په ورۍ کې ته بې ورۍ نه یې. چنانچه دوی ورته ویلو چې بلکل دی تو والا خبره 100% صحیح ده، بس په همدې عمل کوو. چنانچه دو هغه نه راغللو او حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ته اسلام یې راوړلو. نو دو چې کله راغللو چې کومې شي طرف ته مو ته اشاره کوله هغه دا ده. نو چې کله راغللو اوس دې ځای کې الله رب العزت څه فرمایي چې اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، څه هغو خپلو ملایانو نه خدایان جوړ کړي. نو دو چې کله راغللو نو دو خو چونکې عیسایي او کرسچن وو، نو دې چې کوم دا که نه خپلې غوړې ته د صلیب والا نشانه، که تاسو لیدلي د عیسایان چې کوم دا که نه خپلې غوړې ته د کراس والا نشانه چوي، د هغه کې د لکټ چوي یو، نو دې هغه لکټ چولی و، هغه منې هغه جوړ و. نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیلو څه الق عنک هذا الوصف، دغه بت خو د لرې که وغورځوه. پیغمبر علیه السلام ونه راونیول ورته وغورځولو چې دا لرې که. هغه نه بعد پیغمبر علیه السلام چې کوم دا که نه دا آیات ورته ویلو چې اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، چې تاسو خپلو ملایانو نه خدایان جوړ کړي. بهرحال هغه مسلمان شولو. نو هغه بیا پیغمبر علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ خپل ملایانو نه خدایان نه دي جوړ کړي، تو قرآن څنګه یې څه دغه خپلو ملایانو نه خدایان جوړ کړي. نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیلو چې ویلي داسې نه کېږي تاسو په مذهب کې څه یو شی چې کوم دا که نه الله رب العزت حرام کړی وي او تاسو ته یې ملایان حلال کړي، بیا تاسو هغه حلال ګڼئ. څه داسې ښه ده چې بیا دې الټا کېږي چې داسې شی چې کوم ده چې هغه حلال وي او د تاسو ملایان یې تاسو ته حرام کړي، بیا تاسو د الله والا خبره نه منئ، هغه یې ملایان والا منئ. داسې دې کېږي که نه؟ چې بلکل داسې دې کېږي. نو پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیلو چې همدا ښه د هغوی خدای جوړول دي که نه. ګوره دغه جهالت چې کوم ده که نه لکه څنګه هغو عیسایانو او هغو کفارو کې وکړه، دا جهالت موږ کې راکېده. موږ په ډېرو مولانا اشرف علي صاحب تھانوي رحمت الله علیه فرمایي چې یو د پیرانو کې دغه پیر پرستي زخته ډېره ده. موږ په دغو هغه کې اوس خو لږ لږ د تبلیغ په برکت سره دا شیان ختم شولو، ځکه چې تبلیغ والا کلي په کلي وګرځېدلو
د جهالت ولا ډیری چې کوم دا کنه ختم کړل. خو بیا اوس ډیرو پنجو په لدیحاتو ته ځلور شي بالکل دا سیدا یو یو پیر صاحب ته کوم دا کنه کلی ته بلور شي اخ کلی کې هغه خو دیهاتی خلک یا ټول دغه مخې ستي د غوونی ستي یو سړی سره خامخ وي شو دی به کله پنځه شل سیره پیر صاحب ورته روش نو هغه سړی غریب ټول یو مخې وي بس هغه مخ د ستي مغینه بچیا مغنه تعلیمه مغنه کور خرچه خرجوتا کوي پیر صاحب ورته روش اخو جوهلان نو ته چې را د مخې چودا دای مو خواخ شو جی دا غي پلاني ده بس ته وایس د مخه مدنه بوتله نو هغه ته وجوړي مینات زره جی دار نه ما بیا روی نه کې خدای د وای کنه ویلې ځون په خدای باندې اوس تبکای بس هغه څوک د پته کې درې شي لکه خدای مری اختیار وای غر څوک دا کنه الله 12 لک روپۍ مخمنه بوسي نو دا جهالت څوک دا کنه مو کیا راګی مولانا شفیع علي صاحب ثاني رحمت الله علیه فرمایي چې یو پیر وندان منا نو هغه څوک دا کنه یو پیر مرید وترول مرید دوی چې مولانا صاحب نن هم ډیر نو خوښتاغه خوب ولیدل چې څنګه چې خوب مته سی ولیدل اوس دای ته د 15 غوتی نه دي دغه 15 غوتو نه د کوم د شهد بېږي او دای مو ولا 15 غوتی چې کوم دي کنه دغه نه د امتیازي بېږي نو مولانا صاحب ته وایي چې بس پوښه کنه مو غوتو نه شهد بېږي ته ولا نه امتیازي زه الحمدلله دی الله نیک بندای او ته چې کوم یو غن شای ځکه ته ولا نه امتیازي بېدلی دی مو ولا نه شهد بېدلو نو هغه ته حضرت خوب یا خاتم نه اذا خان مخکې چی شه اذا جی مخکې مدا ولیدلو څه دای تو غوتی د زوزو په او دای مو غوتی د تجوپی نو دا خبره ته ته کی لری ورشه وای نه سه ورچنی وګړه د سپیرم بچای څه کوم دا کنه دا څنګه خوب لیدل نو مولانا شفیع علي صاحب ثاني رحمت الله علیه فرمایي ته حقیقت ودا حقیقت دا او هغه پیر صاحب نه د مرید راتلو دیني ونز د کول هغه دی دین دی پار راتلل د مریدون هډیر صدا وی هغه خو پیر څوک دا کنه خسړای غړي دی الله نیک بندای غړي او د پیر څوک دغه د دنیا حرمي نو هغه ته ویلو چې ته څوک دا د مرید نه اند مخې وغونی ونه بیا پیسې ونه راکښوي چې هغه امتیازي او هغه ته نه دین زده کوي نه هغه لپاره هغه شهد نو بهرحال الله رب العزت اوس دیږي کې ته فرمایي چې تاسو څوک دا کنه خپل ملایونو نه دا جوړ کړی دي چې تاسو ته نن سبا مو ولا خلک ګورای وا خبره ځون سره جوړه کی بیا ملایونو باندې بګرځي ور بیا هغه فتور نیولې وا شاهده یو مسله ده دوس غیر ده اوس هغه نه ځون خلاصي اول به وملو ته ویر شي دا جن خالق وي خځه ته تعلق وچي هغه تعلق وچي وملو ته ویر شي هغه ته چې تعلق وشو ور نه کړی نه یاره بل ته ویر شي بل ته ویر شي یو ته یاره مخ دماغ کور نه کولا یو ملو وشه بس خبرو کې روشي هغه یې چې چلو ته دماغ کور نه کول دا شرعي مسله نه کوم ټیم کې دماغ کور نه کوي چې لیوانای به خبره تعلق نه کیږي نو هغه ملو ته صحیح حقیقت نه خې ته کې زر رک روغ یم کنه اختیم کې خوشي کې خار سړای چې مو دماغ کور نه کوي کوم سړی خوشي کې چې بالکل مو دماغ کور کول ورسم کول مو تعلق کوم دا کنه ډېر په خوش وسلوبه سره زه خدي سره نو غب شپ ملګولو چای مې خي بسکټ مې خو خپل منځو کې چای سره اسکلي غب شپ ملګولو نو مو خدي ته ویل څه ته تعلق د څه کې چوک کوي خار سړی خوشي کې وته چي ور کې جګړاوي څوي لوخه موت کی ور کا غکی سره لوس پاور موته کی میړه غوسه شي ته یو کو ته پی کرنا کوي پام نه کوي خبر وو ته جب وای دوه اخیری کې دوه تعلق وچی بیا اندا مولوی صاحب ته اندا کیس اوس د پدیغه کې بیني تیر خځه مده شو کنه د ټیم کې مو دماغ کور پرېګ دا بالکل سم په ځون نه پیدا نه مو تعلق وچو ا مولوی صاحب ساده وی غي جگہ ته او چې ته دماغ پرېګ دوله وته نه چې نه اخ ټیم کې کته ته 14 1 لک روپے ولا چیک نه ولا وا نو بیا به څنګه چلی ته دماغ به کور کړه وګنه بوا کړه نو خبره دا شاید سو داغه څکله ته یو مسالې باندې پوي او یو عالم چې کوم دا غایبی مسالې باندې پوي دا او هغه د څه لالچ کې روشي او ته هغه غلطه مسله وخی او ته هغه کتاب الله سنت رسول صلی الله علیه وسلم نکسي او د مولو د درویش د پیر د فقیر مسالات ومني نو دا د څه شول لکه د خدای جوړ کړل هغه خبره د ومنله د قرآن خبره د مو هر څه باندې ډیر خپيږي دا دین مونږ مو خپيږي خپل خپيږي چې دا د زکه سود کوم دا زکه تعلق مچوله دا شو دا داغه مکله د رشوت ور کلو غلط مو وکړ پار څه خپيږي خو ځون ته هغه مسله اسنو یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم الله رب العزت بل یوت کی فرمایي چې داغه خلک دا اراده کوي چې د الله دین به کوم دا کنه دا په پکونو مړکی لکه یو چراغ وی کنه یو نو هغه ته یو مومبتی وی هغه ته پوک ویر کینو مرش نو الله رب العزت فرمایي چې د دین کوم دا کنه د دوره کمزور نه د تاسو کوم دا کنه پکونو سره مارکه پوک سره هغه خمړيږي
چراغ به مړ شي خو دا بلب ته وړي کنه د هغه ته روغ تل وتر جامه کده بلب ته پکونه ویږي چې کی مړ کی یو هر یو چراغ څه کوم دا په پکونو نمړيږي الله رب العزت فرمایي چې د دین هغه چراغ نه راځي تاسو به پکونو مړکه وای اب الله الا ان يتم نوره الله رب العزت دایره دا کړی دا چې دا دین به مکمل کاو چنانچه اندا عدی ابن حاتم کله پیغمبر علیه السلام ته روغللو نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ونه تاسو وکړل چې ورکه تویل نه مسلمانېږي دا کومه کلمه ده لا اله الا الله محمد رسول الله تویل دینه تختی هغه نه بعد ونه پښتنه وکړه پیغمبر علیه السلام آیا ته دینه ډاریږي چې دا مو سره کوم صحابه کرام دي دا غریبون دي کته مسلمان شي نو تبا مفلس شي غریب بشي هغه نه بعد پیغمبر علیه السلام ته فرمایلی چې دا سه دور روان ده څه قادسیه نه قادسیه ایران کې قادسیه نه کوم دا کنه یو خضر روان شي او هغه الله نه الوای وشي نه ډاریږي بیل تر بیل روان شي دا سه دور روان ده همدانه منا داسې وخت روان ده چې تاسو به فارس فتح کوي او دغه خزانه به کوم دا غي تاسو لوست دي او دریمه خبره بداوی چې داسې وخت درمن روان ده سو د زکات اخستون کې به چوک نه وي دولت په تاسو سره دوله ډیر شي نو عدی ابن حاتم رضی الله عنه مسلمان شو بیا به ورسته یلو څه قسم ده چې د پیغمبر اسلام ولا غوال به ناخ کې خمو ولیدل او د دریمه ناخ کا دا با ضرور پوره کی نو لہذا دا دین چې کوم دا کنه الله رب العزت په مکی معظمه کې لا اصل 50 کسان مسلمان چې پیغمبر اسلام وروتل ول اصل 200 مسلمانان په مکی کې هغه به سره سامان خالق مدینه ته راو بسلو هغه 200 کسان نن وخت د دنیا کونج ته دین رسیدل الله د متنی کمال توفیق